حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل افضله لسان ذاکر وقلب شاکر. د غوندونو د فضیلت نښه دا ده چې یو انسان ته ذکر والا جبه ملو شي، دا هر وخت هر لمحه کې د په جبه باندې د الله کلمات وي، الله الله ویل والا وي، سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویل والا وي. ذکر کوون کې جبه ته ملو شي، دا د فضیلت عظیمه نښه ده. وقلب شاکر او شکر گزار زړه. شکر گزاری صرف دې ته نه وي چې الله تعالی لک شکر دې بس او د عمل نه شکر راټپ کیږي، بلکې شکر گزاری دا چې دا الله رب العزت هر را کړې شوی نعمت دا په نافرمانی کې استعمال نشي. دا لسونه الله را کړې د نعمت ته چې دا په ګناه کې استعمال نشي، سترګې نعمت ته چې په ګناه د پاره استعمال نشي، د جسم اعضاء نعمتونه دي چې په ګناه د پاره استعمال نشي. دویم د شکرې سبب چې هغه د ګناه اسباب ځان ته مهیا نګي، نو دام پرور بیا په شکر کې داخل دي، ورنه د ګناه اسباب تیارول د ناشکرۍ غټ دلیل دی. وزوجة مؤمنة تعينه على ایمانه. دویم د افضلیت نه خدا ده چې د یو سړي داسې ایماندار ښځه وي چې په دینی امورو کې د خاوند مدد کوي. کو خاوند چرته په مدرسه کې د حکومت تنخواه ده او بل طرف ته د دنیا یو ډیګري ملاويږي، یو خصت ملاويږي او دا وته پرې د مدرسه دلته خو زمونږ ضرورت نه پوره کیږي، خواهش نه پوره کیږي او د دنیا دا کار اپناو کا، نو دا ډېر غلط سوچ دی. ها دې سره دا سوچ دی به مدرسه دې می ور سره دنیا هم غټه په سوچ دی، خو دین پرې د دنیا حاصله کا دسه خصمانه حدیث کې لعنت ویل شوی دی. خصوصا چې بیا نورې ښځې ستا کور ته راشي او د هغوی به د خاوند تنخواګانې اوچتې، نو ستا بیبي ته ووایي چې یاره زموږ خو دا نعمتونه دي، موږ خو سهار غرمه دا خورو، موږ خو چکر له تللي وو، نو ستا ښځه هم را برنګېخته کي چې یاره دوی خو مزې وکړې موږ خو تباه شو، ناشکره یې کي. نو چې په دیني امورو کې د خاوند مدد کوي، دغه د افضلیت دویمه نښه ده.